13 جمعه باندې تاسو اوریدلیو چې کله پیغمبر علیه السلام پیدا شو نو دا هغه وخت د عربو د رسم او د رواج مطابق د باندې یو زنانه وه چې د هغې نوم حلیمه و. پیغمبر علیه السلام حلیمه ابۍ ته حواله شو چې دا به وله خوراک ورکوي او دا به یې لویوي. هغې د پیغمبر علیه السلام 2 کاله تربیت وکړو، خوراک یې وله ورکړو او 2 کاله بعد چې کوم دی بیا یې هغه خپلې مور حضرت آمنې ابیله مکې مکرمې ته راوړ. او په دې دوران کې حضرت حلیمه ابۍ د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات برکات او ډېر زیات کرامات او معجزات لیدلی وو. واقعات خو ډېر دي، خو د دې موقع مناسب زه به دې تاسو ته یوه خبره وکړم چې هغه کرامات او معجزات او برکات د رسول الله مبارک دا وو چې دا د باندې خلکو ګډې بیزې به یې ساتلې، غریبانان خلک وو. د پیغمبر علیه السلام د راتلو سره د حلیمه ابۍ ګډو بیزو ډېر پیسو روغړو چې د هر چا نه به چې چا کره څومره ګډې بیزې وې د هغو دغه څاروو نه به د حلیمې ابۍ هغه څاروو زیات پی کول خلک به ورته کړېدل. هغې نه به خلکو تپوس وکړو چې ستاسو د څاروو خو پخوا به دومره پی نه کول او داسې چلو شو چې یاره اوس تاسو که هر وخت پی هر وخت خوراکي او ستاسو څاروي پی ډېر کوي او زمونږ هغه څاروي پی نه کوي. نو حلیمه ابۍ به ورته فرمایل وې دا زمونږ خپل څه کمال نه دی، خو دا ټول کمال د دې ماشوم دی چې دا ماشوم موږ د مکې نه راوستی دی او دی زمونږ د کور ته راغلی دی، نو زمونږ په هر شي کې خدای برکت اچولی. دا یتیمو چا نه اخیستو. 13 جمعه تاسو اورېدلي وو چې زنانه به راتلې ډلې ډلې چې یاره داسې یو ماشوم بوځي چې بیا یې 2 کاله بعد راولي چې ډېر لوی انعامات ورته میلاو شي، تحفې تحایف ورته میلاو شي، سامانونه ورته میلاو شي، غټې غټې تنخواګانې ورته میلاو شي، مراعات ورته میلاو شي او غټې غټې معاوضې ورته میلاو شي. خو پیغمبر علیه السلام متعلق چې به یې اورېده چې دی یتیم دی او د ده پلار نشته، پلار یې باغ رسېدلی دی، نو یوې زنانو ته هم تن نه یې ښود. خو په آخره کې بیا چې بل ماشوم نه پیدا کېدله، مجبورا حلیمه ابۍ دا حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه واغسته او وی د تش تلو نه به ښه دای چې زه دا ماشوم بوځم او د ده تربیت وکړم. خو هغې ته دا پته نه وه چې دا ماشوم داسې معمولي ماشوم نه دی، نه د نورو ماشومانو په څنډ ماشوم دی، بلکې دا د آخر زمانې پیغمبر دی او دا هغه هستی ده د چا د برکت چې الله رب العزت دا ټول کائنات پیدا کړي. نو په لاره باندې چې تله هم ډېر برکات د پیغمبر علیه السلام لیدلي وو. بیا هلته کې هم ولیدل، زړه یې نه کېده چې دا پیغمبر علیه السلام خپلې مور ته حواله کړي، خو 2 کاله پوره شي وو. پیغمبر علیه السلام یې راوسته، مور ته یې وویل چې که ته خفه کېږې نه، ماشوم خو مونږ راوسته او ښه تربیت یې وله کړی، ښه خوراک یې وله ورکړی دی او زمونږ او ستاسو هغه موده پوره شوې ده، خو په مکه کې چېرته ناجوړه نه شي، بیمار نه شي، خاریه ده، د خاریې آب و هوا ښه نه وي،
نو کستا خوخی چې مونږه واپس بوزو د ځان سره او په دغه باندو کې وای زمونږ سره چې ښه صحتمند شي او ښه برابر شي نو چې کله لوی شي بیا به راولو. نو آمینه به ورته فرمایل چې ډېره ښه ده چې تاسو به دومره خفه کېږئ او دومره ستاسو خواهش دی او دومره ستاسو خوښ دی نو بس بوځئ. نو پیغمبر علیه السلام واپس راوست او بیا چې 15 کاله پوره شو 15 کاله بعد بیا حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مور ابي امینه ته حواله. بیا پیغمبر علیه السلام د شپږو کالو د مور ورته وی بچیا زجزو مدینه ته. دا امینه به په اصل کې د مدینه و. مدینه د بلاړ شو خپل ماماګان به ویني خپل خپلوان به ویني او د خپل بلار قبر له بلاړ شي چې تا ته زستا د بلار قبر وخما چې ستا بلار چې ګمدې شام د طرف دی تجارتي قافلې سره او چې واپس راته نو په مدینه منوره کې په حق رسیدلې. نو د خپل بلار عبد الله صاحب قبر به ویني اغازه به معلوم کی د ماشوم به ډیره خدا. پیغمبر علیه السلام د ځان سره کوم هغه وخت کې چې د مکې نه مدینه ته خلک په کوم لار تلم هغه لار وسمشته خو باغی چلن نشته 4.5 کیلومتر لار ده او نن سبا په موټر وې چې خلک زی د مکې مدینه بمنځ کې نو 422 کیلومتر لار. نو هغه وخت کې په اوږده لار باندې دی لاړل دا 4.5 کیلومتر لارې وهله مدینه ته رالل. په مدینه منوره کې چې کوم دی یهودیانو دا علاقه او دا وطن د یهودیانو د اسرائیل. حضرت امینه به او پیغمبر علیه السلام د شپږو کالو د مدینه کې دی چې د یهودیانو مولیانو با او راهبانو با او پیرانو با کله د پیغمبر علیه السلام ته قتل یو بل ته आवाजونه کول راشه به دی وړو کې ته وګورئ. نو چې به ته وکاته نو یو بل ته به وی چې بالکل بده کې شک نشتا چې دا د اخر زمانه غ پیغمبر دی. او وایي ځکه وی چې په بوخانو کتابونو کې په تورات کې په انجیل کې په زبور کې د پیغمبر علیه السلام پیشنګویانې موجود وي دا هغه نښې نښانې موجود وي چې هغه په دې شکلې په دې طریقه وي. نو چې کله هغه معلومات وکړو یهودیانو چې دا خو په دې کې هغه د آخر زمانه د پیغمبر هغه علامات دي نو سلاګانې شروع کړې یاره چې د پیغمبر کېږي او راځي او بیا ته موږ ته مشکلات جوړیږي نو خو بدای چې موږ قتل کو شهید د زد او د حسد د وجه نه دا کار کوو کنه دغه خلک جو بوخا په وخت کې صحیح مسلمانان دغه خلک نو کله چې دا ګنګوشه په مدینه کې خور شو نو امینه ابي ته چاهلوي هغه د ځان سره پیغمبر علیه السلام را په مخه کو او وی چې بس بچیا د خپل پلار خبر دی چې کوم دی ولید او تاسو ته ما 13 جمعه د عرض کړو چې پیغمبر علیه السلام د پلار د عبد الله صاحب قبر دا په مسجد نبوي په دغه حدودو کې او چې کله دا جمعات لو یو دغه قبر راخاره شو په 1978 کې واپس چې راتله د مکې او د مدینه په منځ کې یو ځای دی هغه ته ابوا وایي یو شړ ځای دی هغه ځای ته چې راورسېدو نو په دغه ځای کې د پیغمبر علیه السلام مور ابۍ آمینه هغه بیمار شو دړ پې راغی او دړ پې راغی او باغ ځای باندې باغ ورسېد او وفات شو
اکثر علما وایي چې بخار چا هارت اٹیک نه پیژنده، د زړه دوره چا نه پیژنده، معلومیږي داسې چې د پیغمبر علیه السلام مور چې دا هغه په هارت اٹیک باندې وفات شوې ده. ځکه دا چې د مدینې نه راتله دا روغه وه، دا ټیک وه. یو سړی دا دومره اوږد سفر کوي پیاده، خو دی روغي که نه، ناجوړه سړی خو سفر نه شي کولی. پخوا خو په جهازونو کې سفر نه و، په ګاډو کې نه و، په خرو کچرو په اوښانو یا پیاده و. او د دې سره د دې یوه خادمه وه، وینځه وه، د هغې نوم ام ایمن و. بس یو آمینه به وه، یو پیغمبر علیه السلام د شپږو کالو، یوه دغه زنانه ام ایمن، دا درې کسان. او په لاره کې د یو زنانه د پیغمبر علیه السلام مور آمینه به پاک ورسېده، یو معصوم پاتې شو، یو دغه زنانه پاتې شوه. تاریخ په دې ځای کې خاموشه دی چې د پیغمبر علیه السلام دا مور چې په حق ورسېده، نو چې دا چا خبرو ته وسپارله، ځکه دغه ځای کې څوک نه و، آبادي نه وه، شړ ځای و. خو معلومیږي داسې چې دغه وینځه او د نوکره چې ورسره وه ام ایمن، هغې به ورسه په شګو کې په لاسو باندې ډوغل کنلی او په خاورو کې او په شګو کې وپټه کړي. او بیا پیغمبر علیه السلام چې کوم دی د شپږو کالو ماشوم، هغه د ګوتې نه ونیو ام ایمن او د ځان سره را روان کړ او مکې مکرمې ته چې کوم دی نه راغل. نو پیغمبر علیه السلام چې کوم دی چې پیدا کېده، پلار یې باغ رسېدلی او بیا چې د شپږو کالو موره به یې باغ ورسېده. د دې وجې نه یتیم خو هسې هم د همدردۍ لایق دی او قابل دی چې سړی د یتیم سره ډېره لویه همدردي او ښه سلوک وکړي. خو پیغمبر علیه السلام د یتیم ډېر زیات خیال ساتلی دی او ډېر زیات د هغه سره د همدردۍ فضایل بیان کړي دي. په خپله به دا دور تېر شوی دی. د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام یو بیره صحابو ته وفرمیل، دا ګوتې ورته دواړه داسې کړي، انا وکافل الیتیم کهاتین، انا وکافل الیتیم کهاتین. د دې دوو ګوتو په منځ کې لږ داسې کولوالی راوسته. وی فرمایل چې زه او چې څوک په خپل کور کې یتیم ساتي او دا خدمت کوي، په جنت کې به داسې وي. په جنت کې به دغه سړی څوک چې د یتیمانانو پرورش کوي، د هغو خیال ساتي او هغه ساتي، دا به زما سره په جنت کې دغه شان دی چې کوم دی نه یوځي. نو دا دړ پیغمبر علیه السلام لیدلی او په دې وجه باندې وی فرمایل چې یتیم به په جنت کې چې څوک یې کفالت کوي، څوک یې خدمت کوي، زما سره به یوځي. مکې مکرمې ته پیغمبر علیه السلام چې کوم دی نه راورسېده. اول پرورش نیکه عبدالمطلب کو، څه وخت بعد هغه باغ ورسېد. بیا یې ترو ابو طالب سے، بیا به ابو طالب صاحب چې کوم دی د ده پرورش او تربیت کو. کله چې نیکه ژوندی و عبدالمطلب صاحب، نو هغه د مکې ډېر لوی برکتي سړی و. تاریخ دا لیکلی دی چې هغه دومره برکتي سړی و چې هغه له به خلکو پس د ماسپښینه چې کله نور به راوګرځېده، نو خلک د هغه ځان له خپل تورشکې و، د مشرانو د سپین ږیرو ځان له. اوس خو سوفیره ووتې، په یو وخت کې د تورشکي ډېر غټ حیثیت و، ډېر لوی مقام و. هر چا ته به تورشکې نه غوړېده چې د ډېر عزتمند سړی به و، میلمه به و، د کور مشر به و، هغه ته به تورشکې غوړېده. اخوا دېخوا خلک به چا به تورشکو نه کېنو. نو د عبدالمطلب صاحب ځان له خپل یو تورشکې و. نو دی خو د مکې سردارو خلکو به تورشکې راوړ او د کعبې شریفې د دیوال هغه سیټ ته چې کوم سیټ ته به سوری و، هغې ته به وله دا تورشکې چې کوم دی وغوړو. سوال نه پیدا کېږي چې د عبدالمطلب صاحب په تورشکې څوک په خطایي باندې کینی یا پې څوک په واړی. او پیغمبر علیه السلام ماشوم دی به راته او دی به چې کوم دی په دې تورشکي کېناسته. عبدالمطلب صاحب اعلان کړی و، هېڅ چاته اجازت نشته چې زما په تورشکي کینی.
خو زما دین وسی محمد ته اجازت دی چې د زما په تورشکی کینی د ته وګوره څوک څه نه وایي او بیا په اخره کې بسترګو باندې معذور شي وړم شي عبدالمطلب نو پیغمبر علیه السلام په تورشکی ناسو یو کس نو خبر نو هغه پیغمبر چې کله عبدالمطلب صاحب راغی خلکو د لاس نه نیولې خلکو پیغمبر علیه السلام پاس وړو کې معصوم دی په مشرانو په تورشکی ناشته پای سوراخ کو نه په جړا شو عبدالمطلب صاحب आवाज وکړو وې زما دا بچی چا په جړا کړ نو خلکو ته شه داستا په تورشکی ناشوي تاسو ته ماشل پیری نه دی وي چې څوک به زما په تورشکی نه کینی او زما دان وسه زما دا بچی به زما په تورشکی کینی نو چې کله عبدالمطلب صاحب وفات شو نو بیا ها نو خبر مې بدې ځکه ته کوله چې کله عبدالمطلب صاحب باندې او په هغه زمانه کې سوکړه شو قات شو بارانونه نه کېدل نو خلق چې ګمنه رالل په عبدالمطلب صاحب بس چې ته زمونږ د مکه سردار د دې علاقې مشري او ته چې ګمنه سچل وکا کسه طریقه درځي چې باران وشي کنه نو بنی آدم هلاکیږي شاروي هلاکیږي د ملک نه جوړ چوتیږي بیماریاں دي او بد حل دا باران به کمی پوری نه کیږي نو عبدالمطلب صاحب راولګي د پیغمبر علیه السلام چې لا ډیر معصوم دی د راوست او د کعبه شریفه د دیوال سره وجنګو به بچی دی دیوال ته شاکا دیوال ته شاکړه او د دیوال سره جوخ ګداسي او سوال یې وکړو وی خدای پاک زستانه د دې معصوم په برکت باران وړ هغه خلک مشرکان او کفارو خو د خدای د ذات نه منکر نه د کعبه شریفه د خپل عقیده مطابق او هغه احترام کوو او داو به کوله چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین اگر چې نو غدینه او خطا کړو په پروردگار د دې معصوم په برکت باندې په موږ باندې بارانو کې دا سوکړه ختمه کې د خاطر وږي پدې کې کوم دې پښین اسمان خدای پاک وریځ راوسته او داسې باران وشو چې ډېر عظیم شان باران وشو چې په تاریخ کې د هغې ذکر دی نو بیا چې کوم دې یو شاعر په یو شعر کې دا خبره کړې ده چې وابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل دا واقع بیان کړی دا چې زمون پیغمبر چې دی هغه تک سپین خشته انسان دی او هغه چې کوم دی د خدای په نس دومره عزتمند دی او الله ولا دومره برکت ورکړي دی او لوی الله چې کوم دی دومره خاطر کا عزت کوي چې دا هغه د مخ بارانونه کوي او هغه د یتیمانانو خیال ساتي او هغه د کندو خیال ساتي دونه لوی سړی دی او دونه لوی شخصیت دی نو هغه چې وفات شو نو د هغه نه وروسته بیا د پیغمبر علیه السلام ترو ابو طالب هغه د پیغمبر علیه السلام تربیت کو هغه ساته بیا بخپل کور نو شام ته به د تجارتي قافلې تلې ابو طالب پکې هم روان شو د قافلې سره دغه وخت کې د پیغمبر علیه السلام عمر 9 کاله او چې کله قافله روانه ده پیغمبر علیه السلام چې کوم نه راغی او د خپل تر ابو طالب صاحب د دې اوخ هغه مهاري ونی هغه پړې ونی وې تر ته چې زینو ما چاته پرېدل کې خو ما څوک نشته او خدای خبر چې شپږ میاشتې بعد براته کا کال بعد براته دا خو پته نه لګی دا چې سودا کله خرڅيږي او کله نه خرڅيږي نو دا خلک بدغه شان دیتا په قافلو کې 200 300 400 زر کسان دا قافله به جوړ شو خلک بدلا یا وړي رمونه بعد واپس راځو شام ته بدلا یمن ته بدلا دا قافله شام ته روانه ابو طالب صاحب چې کوم نه پس راکو شوې بچی ته مخه پکېږي او زه چې هر ځای کې ما زبتا آینده د پاره د ځان نه جدا نه کم او تا ځان سره شام ته بیایم ته به زموږ سره ځې
ځان سره شاته په اوخ باندې کېنم. په دې قافله کې صرف دا یو ماشوم د 9 کالو نور پکې څوک نه، نور ټول لوی وو. دل لاړل چې کوم دی شام ته ورسېده. چې شام ته ورسېده په دې لاره کې یو خانقاه و. خانقاه چې کوم دی د یو بزرګ د یو عالم عبادت خانې ته و چې کوم دی کې هغه خپل ذکر فکر کوي او خپل عبادت کوي. دا هغه خانقاه چې کوم مشر و د هغې پادري او راهب چې کوم و دا عیسائی و، د هغه بحیره نوم و. بحیره د خپل خانقاه مین ګیټ ته راوتی دی. په دروازه کې دا خلک چینګی چې قافله را روانه ده د مدرسې او د عبادت خانې او د خانقاه په مخ کې دا لار تلې و شام ده. نو دی به کله کله دی راوته دی دروازې ته، نو چې دا ځل دی دروازې ته راووته چې وایي کاته، نو په دې قافله کې چې کوم دی داسې یو انسان دی، یو بني آدم دی چې د هغه اسمان شین دی خو د هغه د سر د پاسه وریځ را روانه. وریځ را روانه ده، سړی شکمن شو او دی ډېر لوی کره عالم و. د عیسایانو ډېر لوی عالم و، د انجیل ډېر لوی عالم و. قافله چې د دې ځای دروازې ته راورسېده، دغه ځای کې یو ونه وه، دا ونې لاندې دمه کوله، هلته کېناسته. چې کېناسته بحیره هغه ونې ته ګوري، وریځ چې کوم دی نه راغله او د هغه ونې د پاسه ودرېده. خلک هم کېناستو، وریځ هم ودرېده. بحیره پوه شو چې یاره په دې قافله کې څوک دی او د کمال سړی معلومیږي. نو سوال جواب یې وکړو د قافلې خلکو چې څومره تاسو د مسافر یې، نن به زما د ډوډۍ میلمانه بغیر ډوډۍ نه نشئ تللی او راځئ زما دې ځای ته راننوځئ. ټول خلک چې کوم دی رادننه شو او ابوطالب صاحب چې کوم دی پیغمبر علیه السلام د دې سامان خواته پرېښودو چې ته دې سامان ته ودرېږه او دا سامان ساته او ته وړوکی که به دې خلکو ښه ونه لګې. اوس خو چې کوم دی دا شی نشته، اوس پردي خیرات له مونږه د کور چې څونه واړې ټول بې دا ګورې بدي په دې خبره ځان پوه کړئ. ښه دا پکې برې منځ کې سواګرې خبره راله، خو سواګرې نه ده. چاله چې دعوت ورکړی شو صرف هغه بځي. بخاری شریف زه بخاری شریف پڑھاوام پای کې بار بار دا روایت راځي د دوانو جانو سردار پیغمبر علیه السلام چې باغ باندې خو خلکو ځان قربانو. یو صحابي ولا ډوډۍ کړې وه او خپل نمبای ته وی خوراک تیار کا، صرف چې کوم دی نه د 5 کسانو خوراک تیار کا، 4 به نوري او 5 به پیغمبر علیه السلام. د 5 کسانو ډوډۍ تیار کړه، ښه مزیدار. ویزه پیغمبر علیه السلام ډوډۍ لراولم. پیغمبر علیه السلام سره 4 کسان نور و، یو پیغمبر سره 5 کسانو چې کله دی را روان شو راتله د صحابي کرا په لار سره سړی مرګری شو. په لار سره مرګری شو، خبرې کولې، دروازې ته چې راورسېده پیغمبر علیه السلام اچا چې ولا ډوډۍ کړې وه هغه ته وی فلانیه تا خو موږ ته وینا کړې ده او ده ته دې نه ده کړې، خو که ستا اجازت دی چې دی به راشي، که ستا اجازت نه وي نو دی به واپس ځي. او موږ څه وایو، یو د ګوتې نه نیولی، یو په ترخ کې نیولی، یو په اوږه کې نیولی، پردي خیرات له پردي واده له چې کوم دی وردن نه شو. که څوک ورته لکه داسې که تا خو ټوله کډه راوسته، خو خو خیراتي شی دی نو ځان له بخبره باندې حیا جوړو. اجازه د جنا الو نو ځان له بخبله اجازه ورکړه، خو خیراتي شی دی. وای په وړو زموږ نه زیات خیرات کېږي، نو ستا په دې وړو خیرات کېږي، په بل چا نه کېږي. دا ډېره سپکه خبره ده او ډېره د شرم خبره ده. چاته چې وینا شي صرف هغه به ځي. او که داسې ورسره څوک ملګری شو، یا مطلب دا دی چې د ملګرتیا ورسره او په عین موقع باندې نو به اجازت به واړي، هسې به نه. زما دې ملګرو ته پته ده اکثر چې موږ له څوک دعوت راکړي نو موږ دې تپوس وکړو، یاره ما سره چې خواته کم کس ملګری نه شي، نږدې ملګری، زه دې تپوس وکړم زه یم که ځان سره یو کس 2 درولم څنګه به وي؟ هغه وایي 15 ځان سره راولم. نو زه بس حقه 2 بوځم، که نه ما ته اجازه د 5 میلاو شي.
او چې په سړی پوهېږم یاره دی مطلب په ما کې غرض دی په بل چا کې غرض نشته نو اجازه هم نه غواړم. نو د دې وجې نه د چا خیراتونو لا د چا ودونو لا دا واړه ماړه او دا خلک مه به یې کور وینا هم وکوي چې دا واړه د ځان هم نه دي. اکثر چې چاته وینا شي هغه په ځیر پاتې شي او دا نه بللی شي دا دومره راشي چې هغه شی ټول دی وخوري. نو دا دیو جن رسول الله مبارک فرمایلی دي چې چاته دعوت نه ورکړې شي سوال جواب وته نه شي او دې به تاسو د چا کر لاړه او ډوډۍ وخوړه نو دخل سارقا وخرج غاصبا دې غل ورننه وته او ډاکو وروته. دا د یو ټیم ډوډۍ د کوري خوړه نن خو به ته ورجې وخورې و سبب بیا څه دی. نو د دې وجې نه بغیر اجازت نه د چا خیرات لتلل د چا واده لتلل دا په څلور مذهب باندې حرام دی ناروا دي. دا به څوک نه وایي چې خو خیراتي شی دی. خیراتي شی دی هر سړي په خپل اندازه او په خپل حساب شی بخ کړی دی. خیراتي شی دی ټول پاکستان ته راخوشي شي بیا سر د رسول نو دا ماشومان نور نو په دې قافله کې صرف پیغمبر علیه السلام او ابو طالب سے بھی را وړو کې په پات دي کو دې بل سامان ساتي دا به وبانه جوړ شي او موږ دا لوی بلار شو د دې بوهره راهب دا ډوړې بوخرو ټول لانه نه واده دا وته کاته او وریاس پاغه ونه د پاسه باندې ولاړه واغه نړه کېده. نو بوهره راهب ته پوسو کوې زما په خیال باندې که تاسو ټول را نه لې څوک یو پاتې کړه. ابو طالب سے بوته وی خیر زمونږ سره معشوم راغله ده خو بده خبره ده موږ د مشران بر ډوډۍ وخورو او هغه وړو کې موږ سامان ته کې نه راغوي نه دا ډېر سپکه ډېر بده خبره ده. ما ټول د ډوډۍ کړې ما ټول ته ویلي چې راځي قافله کې چې څومره خلک دي ټول زما مېلمانه ورشه هغه راوړل. نو بس کسه بس ولېګا وې توم راځه چې پیغمبر علیه السلام کړه دا غونی دا غسوري نه را پاسې دا روان شو. بوهره راهب کہتا کہ د پاسه د ورې ځای ټوټه پاګر روانه و سورې بګړ رادن نشه ډوړې موړې چې کوم دې چې کله او خوړې شو. نو ابو طالب سے دې تاسو کوی په دې طرف باندې خو نور عمر منګ هم ډېر تللی راغلی او تمنګ سین کې موږ تاسو انګو او تا چرته موږ د ډوړې ست نه دې کړې دا نن چې روشو چې تا نن 300 کسان له ډوړې و هغه وی کمال بتا سو کې نه دی بتا سو کې یو کسته وی کمال ټول باغه کې دی یو بچا کې کمال نه پیغمبر اسلام معصوم به بده معصوم کې کمال نه ویسه اوسو ته وسونه یستانه کوم عمل به جواب راکې د دې معصوم چې تاسو سره ده د دنه وکالو پیغمبر اسلام وې د دې معصوم چې کوم ده پلار څوک دی ابو طالب سے وی زې پلار هغه بوهره راهب وته وی دروغ دی تر د پلار نه یا غیر شي خبره ده چې د پلار باغ رسیدلې او زه ترې مداو زما په تربيت کې نه هغه وشټیک شو کنه و مور یو فاتشه ده کې باندې ده بیا مور یو فاتشه ده بس به خبره ټیک شو. بیا چې ګمده د معصوم ته بچی ته پیغمبر سلام ته وته چې ګمده شاته د لمن خپل چوته کا چې هغه لمن چوته کړه د پیغمبر علیه السلام د دې دوه گو په دې منځ کې د کوترې اگې امرا داسې تک کسره ونډه غونډه کې وخوا دته مهر نبوت وي او پاغه باندې دا لیکلو چې سر انت المنصور ځا ته چې چرته زه ته په بری کې ته چې چرته زه ته وګټه کې ته به چرته هم شکست نه خوره زه د الله په حکم باندې چې کم طرف ته زه نو بس ته په بری کې او ته وګټه آغا مهر چې کوم نه خپل کو بیا ابو طالب شه ته دا شکارو کا دا لګ ځان سره مګرځو يهوديان د دشمنان دي د اخر زمانه پیغمبر دی ما جتا سو د وکاته پتا سو باندې یو وریز را روانه وا په دې وړو کې باندې سورې کړه تاسو چرالای او وریز الته پاتې شو ما چې خدای دا وریز ولې پاتې شو دا وړو کې الته پاتې شو وریز سره مل کې پاتې شو زمونږ په بوخانو کتابونو کې په تورات انجیل کې او په زبور کې چې د اخر زمانه د پیغمبر حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
کم علامات ذکر شي دي او بیان شي دي هغه ټول علامې ما بده کې ولې ده موجود دي د اخر زمانه پیغمبر دی او ما دته خو خدای پاک لا نبوت نه دی ورکړی ورستو به پیغمبر کوي خو ما په دنن نه ایمان نه وړي دا واحد سره دی بحیره راهب چې د پیغمبر علیه السلام په ژوندانه باندې داغه د نبوت نه مخکې او پیغمبر علیه السلام باندې ایمان نه وړي دی او مسلمان د دنیا نه تللی دا د اخر زمانه چې کوم دی ودا پیغمبر دی دا د ځان سره مګر بیا سو شو ان شاء الله اند جمعه باندې به بیان او دعا وکړه الله العالمین دا خپل پیغمبر شفاعت قیامت بلو او زمونږ نصیب کې الله دې حاضر جمعه بړو کې څه حاجتونه څه مقصدونه دي د ټولو حاجتونه او د ټولو مقصدونه پوره کړي الله زمونږ ټولو ځنګدن بوګي دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله